یو سړی د عوامو په مفادو کې چې کومه خبره کېږي دا خلاف دی یا به میر سواد په دې ځای کې یا به هغه سړی په دې ولاړي که سرکار نه جوړول اول به محکمو هلته ویم خپلې روپۍ به راولم او په خپله به یې درله جوړ کړم بې له چاپلوس د چا بدماشي دلته نه منم د چا بدماشي بلکل نه منم څه چې د قوم خبره ده حقه خبره به کوو دا چې د دې نه به زه قانون جوړ کړم د دې کې پارکینګ نشته دا زمونږ د زنانو پارک دی هغې له طریقه کار به جوړ کړم هغه هم ستاسو چیرمین تاسو منتخب کړی دی به انبورډ علم دی به پای کې ناستې پای به خبره کوو کوم چې ستاسو مطالبې دي د الله په نس ټیک ټاک مطالبې دي سبا به د ډپارټمنټ ورباکوم دا د فحاشۍ اډه به دې نه جوړو که څوک د دې مرسته کوي اولنۍ خبره خو دا ده دویمه خبره دا ده کم چې دا ون ویننګ کېږي کم چې په دې طرف هغه په سوشل میډیا چلیږي زمونږ دپاره شرم خبره ده د شپې په 2 بجې په 3 بجې چې دلته کوم حالات روان دي هغه زمونږ مخ په هغې باندې ښکته چې یاره دا مونږ د دې لپاره دا روډ جوړ کړی چې دلته به خلک ټیک ټاک کوي دلته هغه نمونه کارونه کوي چې هغه د الله په نس او د الله په دین کې ټیک نه دي هغې موږ مخالفت کوو او په دې روډ به انشاءالله سبا ډپارټمنټ والله غواړم په دې به تاسو له کم ځای جمپ پکاري بریکر پکاري او به دله کوي قانون زمونږ د ټولو لپاره یو دی قانون به نه ماتو د الله په نس چې کومه خبره ټیک ټاک خبره یې راول به سره سمپل خبره دا ده چې دا علاقه چې ده قانوني دا د منګورې د سوات یو کریم ایریا ده یو منټ ما لږ پرېږدئ صفا علاقه ده په پوره سوات کې په پوره ملاکنډ ډیویژن کې دیزي کې زمونږه څونه د ډسټرک افسران دي څونه زمونږه سرکاري محکمو والا څونه ډپارټمنټ دي دا کورونه دي په هغې ته هم ګاډی نه ننوتی د هغې ته هم څو پېرې کمپلینټ راغلي موټرسایکل دننه شوی نو انشاءالله تعالی دلته به زه ډي پي او صاحب ته وینا وکړم پرمننټ یو چیک پوسټ به جوړ کړي پروجیکټ د منګورې سټي دپاره هغه هم د دې لپاره دی چې په هر ځای کې کیمره لګېدلي دلته چې څونه هاسټلې دي باقاعده طور به زما نه ان او سي علي الو به دلته هاسټل چلی که نه رولز ریګولیشن مطابق هغه ټیکو په دې کالونۍ کې به هغه خپل هاسټل چلولی شي که نه شو د شپې په 12 بجې دې هم خلک وځي او د ورځې هم وځي نو دا ګورئ دا اچار نه دی دا سټي ده دا کریم ایریا ده په دې ځای کې چې دهشتګردي کېږي دا به زمونږ د لاسه کېږي ستاسو د نوجوانانو د لاسه به کېږي دا به انشاءالله چاته نه پرېږدو چې دلته راشي او دلته بدماشي راغول بل اوس زه راتلم هغه کوز روډ ډېر زیات بند دی ستاسو درې خبرې زمونږ د چیرمین صاحب دا زمونږ د دې علاقې نماینده دی دا ما ته وختي وویل چونکې زه لیټ شوم زه معذرت غواړم او تاسو ټول د سوات ستوري یئ کریم خلک یئ نوجوانان یئ او نن چې زه په دې سیټ باندې ولاړ یم ستاسو په سر یم نو انشاءالله تعالی بل چې زه راتلم ځان سره به ډپارټمنټ والا ولرم او دا چیرمین صاحب دا زمونږ د میډیا زمونږ د ورور ساګر خان او زمونږ تاجک صاحب نور چې دي زمونږ کوم نمایندګان دي د پاکستان تحریک انصاف هغه به ستاسو چې کومې مطالبې دي هغه انشاءالله دروړو پای به زما چې څونه 100% ځکه دا مطالبه زما هم ده دلته زمونږ خویندې میندې راځي او دا بېعزتي زما بېعزتي ده چې په دې ګیټ دننه کومه بېعزتي کېږي دوله به هم قانون جوړ کړم که نه شي جوړېدی ختمه به یې کړو خبره ختم نه زمونږ په هره علاقه کې چې کله کوم ځای پارک دلته ورسره پارکینګ دی خواته دلته پارکینګ نشته دلته خلک پیک اینډ ډراپ سروس ته جوړ شوی دی دا به ختمو دنده به ولله ځای ورکړو که نه دا پارک به انشاءالله دا به داسې نه پاتې کوو چې زمونږ په سوسایټۍ په دې باندې غلط دغه اوس تاسو دا پوره هم نه احتجاج چې دی دا مونږ ته راورسېد مخکې کارروی زمونږ کار دی انشاءالله تعالی هغه کار به کوو کم چې د قوم په مفادو کې او د الله په نس ټیک ټاک انشاءالله هغه کار به کوو ډېره مهرباني اوس دا روډ کولاو کوي تاسو ته ریکویسټ دی روډ کولاو کوي چې دا کم رش دی ایمرجنسي ده هغه کولاو شي هغه تکلیف ختم شي تاسو ټول